قسمونو ربابونه موږ په دې دکان کې وینو چې د ښی لاس رباب جدا دی، د ګس لاس جدا دی، واړه جدا دي، ستار هم پروت دی. موږ ته جوړول هم د چا نه زده دا خو بس چې زما د زړه هغه مینه ده. کنې زمونږ که وګورې لکه زه په خپله د نجګرام اوسېدونکی یم او زمونږ په علاقه کې څوک د دې څیز شوق هېڅ چا نه لرو. ټیک دی دی زما د رباب سره ډېر زیات شوق و او ما یو وخت کې ځان له واخیستو رباب. چې رباب مې واخیستو زما دا شوق و چې زه به ځان له د رباب په خپل لاس هم جوړوم او ما د رباب کار شروع کړو. 2-3 ربابونه ما داسې جوړ کړل چې هغه به زما نه وران شو. خو ما خپل مهنت جاري ساتلی او یو رباب ما داسې جوړ کړو چې په هغه وخت کې ما ځان له رباب واخیستو په 3,500 روپو پورې به ښه رباب کېدو او ما خپل د لاسو رخ کړی رباب اولنی رباب خرڅ کړو په 4,000. زما د دې نه شوق پیدا شو چې کله مې شوق پیدا شو بیا ما جوړول 20-25 ربابونه ما جوړ کړل او لوکل ملګرو باندې مې خرڅوله. بیا یو ورځ ما خپل رباب واخیستو. منګور کې کارګر ناسو چې د 10 کالو نه تقریبا کار کوي چې هغوی ما کله ولیدله نو ما خپل رباب ما ته د هغوی د هغې نه ډېر ښه او ښکلی ښکارېدو. ولې هغوی به داسې کار کوو چې لکه د دوکاندارۍ کار او ما شوقیه کار کوو. ما چې کله خپل رباب واخیستو او ما یو استاد له د منګورې ویوړم یو استاد دا رباب وګوره څنګه دی. ما ته دا ډېر ښایسته رباب دی. وایي چې دا رباب چا رخ کړی؟ ما ورته دا ما رخ کړی. وایي چې زه تاله کار در کوم او تو ما له ربابونه جوړوې. زه کارګر شوم صرف په دې یوه خبره. نو ما هغه ما له یو 3 ورځې بعد لرګی راولېږو او ما هغه له 12 ربابونه تیار کړو او چې ما ویوړو هغه پې ما له ډېر ډاډ راکړو. ما ته واقعي چې ته کارګر یې او هغه ما تقریبا د 1000 ربابونو نه ډېر رخ کړی دی په دې لږ عمر کې په 3 کاله کې. ستاسو د تجربې مطابق تاسو به څه وایئ چې کوم لرګی ښی د رباب جوړولو دپاره؟ زما د تجربې مطابق خو به درته بایجانه زه دا ووایم چې لکه ما د هر قسمه لرګي نه رباب جوړ کړی تقریبا د 15 قسمه لرګو نه او زیات رباب مشهوري د غوز او د توت. خو زه دا خبره ځکه نه منم چې زما سره چې اوس د غیږ کې دا کوم رباب پروت دی د ملګري به یې دا ما جوړ کړی د کیکر د لرګي نه او د کیکر د لرګي نه رباب جوړول داسې دي لکه د وسپنې نه چې چل دا ډېر زیات مټک او سخت لرګی دی. خو لکه ما داسې قسم لرګی نه دی چې په هغې کې ما رغوړنده نه کړی او یو د بل نه ښه غږېږي. د دې خبرې ملګرتیا زه ځکه نه کوم چې لکه توت زیات خلک خوښوي. توت په دې وجه خوښوي چې د توت خپل یو رنګ ولا الله داسې ورکړی دی چې لکه داسې چې زوړ شي نو داسې شي لکه پالش چې ولا ورکړی دا لکه خپل رنګ په خپله راوړي او دا نور لرګي کې داسې دغی چې دا داسې سخړ غونده کي او ښکلا پکې نه وي. په دې وجه زیات خلک خوښوي نه. الن کې زما په دې دوکان کې تاسو دا ربابونه ولیدله نو په دې کې تقریبا 8 قسمه لرګی پروت دی او یو رباب به انشاءالله د بل نه ښه غږېږي. انیس استاد دا راته ووایي چې یو رباب تاسو جوړوئ نو دا ستاسو څومره ټایم خرابوي او په څومره ټایم کې تاسو یو رباب تیاروئ؟ یاره جی ربابونه خو قسمونه دي او اصل کې چې رباب مونږ جوړو نو رباب د 4 ورځو نه واخله تر د 6 ورځو پورې په یو رباب باندې لګي. دا رباب مونږ د 8000 نه واخله تر د 80000 روپو پورې جوړو جی. په دې کې بیا ډیزاینونه دي هغه بیا هغه هنرمند به پوهېږي چې څوک یې غږی جی. تاسو جوړوئ رباب که نه به سیتي استاد تاسو دلته ناست یې رباب جوړوئ او ډېر ښه ایکسپیرینس هم دی په دې کې نو څوک د رباب جوړول مقصد دی زموږ چې د دې زده کړې له څوک راځي؟ بالکل راځي. زما خواله ډېر ملګري راځي چې هغه د رباب سره ډېر شوق ساتي او هغه د زده کړې کوشش کوي. خو الن کې دا دومره ټایم غواړي چې دا د زړه هغه مینه غواړي چې دا د زړه په مینه کېږي. دا داسې د زور زبردستۍ یا د یو شوق شی هم نه دی، دا د زړه مینه ده. ډېر ملګري راځي چې زده کړه نه هم کوي.